بلعم بن باعورا دا د بنی اسرائیل ډیر لوی عالم کله چې موسی علیه السلام خپل لښکر قوم سره شام ته لاړ نو مقابل چې کوم قوم هغې کې بلعم بن باعورا دا لوی عالم او دته د قوم ویل چې ته موسی علیه السلام ته خیره وکړه چې دی زمونږ طرف نه بل طرف ته لاړ شي او موږ دغه ځای کې پرېږدي. सूरत आराफ 172 नंबर आयात नवाले तर 177 नंबर आयात पूरी दी लाइक क्या शेर के द अल्लाह द रजा द पर दा द कुरान दर्स द कुरान तर्जुमा पे पुख्तो पे उर्दू द्वाड़ो के द दिन वीडियो द कुरान वीडियो द उलमा बयानात दा लाइक कवे शेर कवे पदी बताओ अल्लाह पाक अजर रखे असल के खबर दा शैतान न प्रीदी शैतान लाइक के दो तो शेर के दो तो न प्रीदी द दिन वीडियो बल बेउरी تا ته به اجر ملوي دا چې ته شیطان ته پرېږدي اوس یې لایک کا او اوس یې شیر کا یو شلو کسان ته شیر کا په واتساپ باندې او په مسنجر باندې او فیسبوک ته هم شیر کا الله پاک ته خپل محبت وښیه که د دین سره د محبت وي او که نه نو جو الله دې موږ تاسو له د دین سره محبت راکړي نو دغه به وایم نو صحیح ده جی انشاءالله اوس ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي تر څو د ویډیو اخره پورې نه کتلي که نه هسې سمجھ کې نه راځي زموږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې پکې ورته د قرآن الفاظ هم ښیي او د لاندې ورته اردو کې ترجمه هم وي او په پښتو کې ورسره ترجمه هم کېږي خو مخې ته چې ویډیو وګورئ هر یو ویډیو تر اخره پورې ګورئ بیا به پوه شئ پې غټې ویډیوګانو کې د قرآن درس ترجمه ده د نورو کې بیانات دي وړو ویډیوګانو کې بیانات دي صحیح دي نو دو ورته وویل چې هغه خو د الله پیغمبر دی هغه سره ملائک دي فرشتي دي او هغه سره خو ډېر لوی طاقت دی نو زه ورته څنګه خیره وکړم ما خو به الله غر کې تباه کړي بار بار به دي ورته اصرار کو خو دي ولا څه تحفې ورکړې تحایف ورکړه څه مال دولت ورکړه لالچ یې ولا ورکړه او دی لالچ کې راغی نو چې کله یې خیره شروع کړه نو الله د سپي په شان د ده رجب بار راویسته او دغه ځای کې دی غرق شو مردار شو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یاد که هغه وخت کله چې واغسته رب ستا من بني آدم د اولاد د آدم علیه السلام من ظهورهم د شاګانو د دینا ذریتهم اولاد د دی حدیث کی راضی د آدم علیه السلام د شانه دغه اولاد پیدا شو او دی د میګو شانتو یعنی ګڼ ډیر زیات او بیا د دینه لوز واغسته شو عالم ارواح کې یاد که هغه وخت کله چې واغسته رب ستا د بنی آدم نه شاګانو د دینه اولاد د دی واشهدهم على انفسهم او اقراریان کړل درې پزانونو خپل باندې واشهدهم على انفسهم او گواهان کړل دی پزانونو دی باندې دینه لوز واغس او دی د دې اقرار وکړ الستو بربکم آینیم ربستاسو حاجت رواستاسو قالو ندی ہوئی بلا ولنا تزمنگ ربی یا خو عالم ارواح کی هر سړی دا لوز اغن اغسته شوی دی او یا چې کله هر ماشوم پیدا کیږي نو اغن دا لوز اغسته کیږي الستو بربکم آینیم ربستا قالو ندی ہوئی بلا ولنا تزمنگ ربی شهیدنا من اقرارو کو ان تقولو اے لئلا تقولو یوم القیامتی چداؤنوے پرز دا قیامت انا کننا عن هذا غافلین یقینا ہو منگا دا دینا نا خبرا عالم ارواح کی تاسونا لوز اغست شوه دے چې تاسو رب زیم کنیم تاسو ویلیو اقرارم کړو چې آو ته زمونږ رب چې سبا قیامت کې بیا داونه وای
چې من خود دین نا خبرو انا كنا عن هذا یقینا وو من د دې توحیدنا یقینا وو من د دې لوز د توحیدنا غافلین نا خبره بیا دی الله خبرې چې سبا باناونه کې او تقولوا یا داونه وای انما اشرك آباؤنا من قبل یقینا شرک کړي دې زمون مشرانو کوخا وكنا ذریه من بعدهم او منخو الوادی ورستو داغینا زمون مشرانو شرک کړو نو منخو غیب سی روان یو نو زمون څه ګناه دي افتهلكنا بما فعل المبطلون آیت هلاکای بربادای من لرا په سبب د هغه چې کار کړي دي باطل پرستو زمون مشرانو کو شرک کړو نو داغي سزا خو هغه له پکار ده موږ له وړي سزا راکړه چې سبا بیا دا باناونه کوي وکذالک دغرنگی نفصل الآیات بیانوم آیتنا احکام ولعلهم يرجعون خامخجدی واپس شي د خپل شرکنا واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا سلورم بیان کدیتا پیغمبرا خبر حال د هغه سړي چې ما ولا ورکړې علم د خپل آیاتونو آتیناه آیاتنا ما ولا ورکړې علم کوه د خپل آیاتونو فانسلخ نو دې اوت منها داغینا یعنی تشتور پاتې شو علم علماء ورکړو اسم اعظم ورسرو مستجاب الدعوات دعا به قبل دا لوی عالمو خو چې کله بد عملی وکړه نو الله وی ماونس فانسلخ منها نو دې اوته دغه آیتوننا فاتبعه الشیطان نور پسې شو شیطان فکان من الغاوین نشوده گمراها ولو شئنا کچرتما غوخته لرفعناه ندب می پورته کړو بها بدی آیتونو علم سرا د قران علم سرا الله وز خلق پورته کوم درجی ولو چتو ولو شئنا کما غوخته لرفعناه بها ندب ما پورته کړو دی سرا ولكنه اخلد الى الارض لیکن دے مائل شو دنیا تا ولكنه اخلد الى الارض لیکن دے مائل شو دنیا تا واتبع هواه او روان شو خواہشات خپل پسې فمثله كمثل الكلب نو صفت د حالت د پشان د حال د سپیشو ان تحمل عليه يلهث کس بوج اچای د باندې حمله کوي د باندې يلهث نو ده هړيږي او تتركه يلهث او کدی پرېګ دی دغه سي نو بیا هم هړيږي يلهث لهث يلهث غپلو تنوي لهث يلهث دا معنی دا چې کله سپېخ خپل جبر او باسي او دې غټه غټه ساخلی نو دی کیفیت د وی الحث ان تحمل علیه کته حمله کوي په دغه سپی یلحث نو دی هړيږي او تترکه یلحث او کدغه سی پرېګ دی نو بیا هم غټه غټه ساخلی ذالک دغه مثل القوم الذين مثال د هغه قوم دی کذبوا بیااتنا چې دروغجن کړل تمایتون لرا فقصص القصص نو بیان کورته حال لعلهم يتفکرون خامخجدی سوچ فکر کی ساء مثلا دیر بد مثال د هغه قوم الذين كذبوا بآياتنا چې تکذیب یو کو زما د آیتونو وانفسهم كانوا يظلمون او بزان خپل باندې ظلم جاتے کوونکی بلعم بن باعورا دا د بنی اسرائیل ډیر لوی عالم کله چې موسی علیہ السلام خپل لخر قوم سره شام تلاړ نو مقابل چې کوم قوم هغه کې بلعم بن باعورا دا لوی عالم او د قوم ویل چې ته موسی علیہ السلام د خیراو کچ دی
زمونږ طرف نه بل طرف ته لاړ شي او موږ دغه ځای کې بري نو دو ورته وویل چې هغه خود الله پیغمبر دی هغه سره ملائک دي فرشتي دي او هغه سره خو ډېر لوی طاقت دی نو زه ورته څنګه خیره وکړم ما خو به الله غر کی تباه کی بار بار به دي ورته اصرار کو خو دی ولا څه تحفې ورکړې تحایف ورکړه سمال دولت ورکړه لالچ یې ولا ورکړه او دی لالچ کې راغی نو چې کله یې خیره شروع کړه نو الله د سپي په شان د ده عجبه بار راویسته او دغه ځای کې دی غرق شو مردار شو ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یا خو خدای پاک